دا د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک آغا ویژن دی. لہذا د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم په عنوان باندې دلته چې دا کوم اجتماع منعقد شوی دا دی کې د نبی علیه السلام مبارک د سیرت د هرې پهلو د هغې پکار دا ده چې امت ته د هغې درس ورکړل شي. مونږ سنت صرف په خوراک او سکاک کې پیژنو، مونږ په معاشرت کې سنت نه پیژنو، مونږ په معیشت کې سنت نه پیژنو. دنیا چې کله د اسلامی نظام معیشت نه ویریدا، اسلامی نظام معیشت یې د امت مسلمه په ذهنونو کې جرم تصور پته ورته نشته چې په اسلام کې هم څه معاشي او اقتصادي اصول شته دی او کو نشته. اسلام صرف 5 منځونو ته وي، حج او زکات او روژې ته وي او بس معامله خلاصه. کیپیټالیزم او کمیونیزم بدوا معاشي فلسفه په دنیا کې چلیږي او د اسلام معاشي فلسفه به څوک نه پیژني. عالمی دنیا چې کله او یریدله د اسلام د عادلانه نظام نه، نو د مسلمانانو د ذهنونو نه د حکومت کولو احساس او تصور بهر کړو چې اسلام کې هم لا د حکومت کولو سو طریقه شته ده. مذهبي طبقه او علماو ته وویل سیاست شجر ممنوعه ده، خواله بورلم نه ورځي، کنه د پیر نه به مرید خفشي، د امام نه به مقتدی خفشي، د پلار نه به اولاد خفشي. والکه دا خو د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ماته په میراث کې پاتې منصب دی، ته ولې زمانه په دې خفه کېږي؟ د مسلمانانو مشر د نبی علیه السلام نه وروسته څوک و؟ ابوبکر صدیق و. نو که دا اهمه ذمہ داري نه وي، نو په سقیفه بنو ساعده کې به د نبی علیه السلام مبارک لاش مبارک د تدفین نه دغه شانتې پروت و، ورځ تېره شوله او شپه تېره شوله. آغا رحمت للعالمین چې په خپل فرمایلی دي خپل مړي زر دفن کوي، د آغا نبی لاش په سقیفه بنو ساعده کې پروت وي، صحابه به نه دفن کوي. ولې؟ یو ډېر اهم څیز پاتې دی چې هغه د مسلمانانو دپاره د سیاسي مشر ټاکنه ده، د خلیفه ټاکنه ده، هغه فیصله لا نه ده شوې. لہذا د نبی علیه السلام د تدفین نه هغه مسله ډېره اهمه ده. حضرت شیخ صاحب تشریف فرما دی د دې امت د زوال د ټولو نه لویه وجه دا ده چې مونږ او تاسو د نبی علیه السلام سیاسي زندگی او د خلفای راشدینو د هغې نظام خلافت چا نه دی مطالعه کړی، هیڅ چا ته پته نشته. مولانا ابوالکلام آزاد رحمت الله علیه به فرمایل کو دا ټول دنیا تهجد گزار شي د مسلمانانو، خو چې تر څو پورې په دې کې سیاسي بیداری نه وي پیدا شوي، دا به هم دقه رنګې د انګریز غلام وي. هم صحیح خبره ده. دیو جنا علما او ملګرو د خپل اکابر منهج وپیژنئ. یو خوا بل خوا مه ځئ، د تفرد او د اعتزال او د تفرق او د تشتت زندگی مه تېروئ. اجتماعیت سره ځان کلک په دې ونه پورې چې دا څانګه موجود ده، دا د دې څانګې د شینوالي او د دې د حیات ذریعه ده. کو دا څانګه ته تا کټ کړه ونه به ولاړه وي، دا څانګه به وړاندې ښکته ځمکې ته راغورځېږي. کوم فرد چې د اجتماعیت نه جدا شو، په وړاندې قدم باندې به د تنزل شروع شي. سبا له به دا څانګه زیړه شي، بله ورځ به وچه شي، بله ورځ به څوک په تنور کې وسوځي، بله ورځ به ایره شي، او بله ورځ به ایره څوک ډیران ته ګندګو ته ورتاوه کړي. ستا مثال به هم دقه رنګې وي چې د خپل اجتماعیت نه جدا شوې، ونه به په خپل ځای تکه شنه ولاړه وي. د توت ونه ده، د میوې موسم به پرې راشي، یو وخت کې به موسم کې به میوه ورکړي، سورې بار وخت ورکړي. 12 اپریل باندې قائد ملت اسلامیه حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب د مردان خاورې ته را روان دی. مرحبا ورته ووایه. د بنګال نه چې کله 3 میاشتې وړاندې را روانېدو، د بنګال سپینګیرو شیخ الحدیثانو په خپلو سپینو ګیرو باندې پسې اوښکې تویولې. ما وی کاش د پاکستان خلکو چې ستاسو سره د دې هستۍ قدر وي. نن لاړ شئ د عالم اسلام نه تپوس کوئ. زه خو اوس راغلم د حرمینو د سفر نه، ما ته خو هلته احساس وشو
چې دا زمونږ په سر دلته کم لاس پروت دی، کاش چې دا لاس په هر اسلامي وطن کې د هر عالم په سر باندې پروت وي. هلته د عالم په زړه کې دننه ګیدړ ناست دی، خوار غریب د خولې نه خبره نشي روباسلی، سبا یې د تپوس پوښتنې څوک نشته. دلته خو چې د زورور نه زورور چې په سر کې ښکرې هم وي، زمونږ یو فقیر ملنګ عالم ورته مخې ته ودرېږي او د الله د دین حق خبره ورته کولی شي. د دې وجې نه علماو ملګرو خپل اجتماعیت مضبوط کړئ، دغه اجتماع دپاره خپله خواري وکړئ. مسلمانانو کې دا یو احساس او دا یو بیداری پیدا کړئ چې د اسلامي نظام نه غیر په دغه ملک کې خوشحالي او ترقي دا ناممکنه ده، چې تر څو پورې دا وطن د قرآن نه په بغاوت باندې روان وي، والله العظیم تا امریت وکتلو، تا صدارت وکتلو، تا ډیکټیټرشپ وکتلو، تا مارشل لاګانې وکتلې، تا د دغه موجوده نظام تحت دا ملک 80 کال سکم وچلو او دې تا د کامیابی سره مخامخ نکو. راشه د قرآن سره دا اسلام آباد اتړه کو کال پس دې پاکستان معاشي او سیاسی او دفاعي او هر اعتبار سره ترقی نه وکړي. فل غفور کو مړ وو په قبر را لتوقانی توکا او دا د قرآن ضمانت دے. ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما، امت مسلمه په قرآن به عروج ترسیږي، په قرآن به ترقی ترسیږي، په قرآن به کامیابی ترسیږي. د قرآن نه په بغاوت کې هیڅ کله هم خوشحالي نشي موندلی. الله رب العالمین دې د حضرت مولانا اسرار احمد صاحب دا علم د دوی د کورنۍ دپاره، د دې محلې دپاره، د دې کلي او د دغه علاقې دپاره ذریعه د رشد او د هدایت جوړه کړي. او الله رب العالمین دې مونږ او تاسو ټولو ته د عالمانو، د نیکانو، د صالحانو په دنیا کې، په قبر کې، په حشر کې او په جنت کې ملګرتیا نصیب فرمایي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.